أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. سورة الأحزاب 39 نمبر آیات. په دې 39 نمبر آیات کې دغه پیغمبرانو صفات ذکر کیږي چې کوم پیغمبران مخکې راغلي د الله تعالی دین خلکو ته رسولې دي او په دغه لار کې د هیڅ چا نه شرمېدلي نه دي، د هیڅ چا نه څه حرج محسوس کړی نه دی چې خلک به څه وایي او څه به نه وایي. نو د دغه خلکو پوره تفصیل او وضاحت ته چې دا څنګه خلکو او نبی علیه السلام ته تعلیم دی چې ته هم په دغه لاره باندې دغه شان سفر کوه. کوم احکام چې الهي احکام دي په هغې کې د خلکو پروا مه کوه چې خلک خفه کېږي، خوشحالېږي او څه به وایي څه به نه وایي، څه چې وایي هغه دې وایي. خو د دین خیال ساته د خلکو د خلو نه. الله تعالی نبی علیه السلام فرمایي چې الذین د هغه خلکو یبلغون رسالات الله چې رسول به پیغامونه د الله تعالی خلکو ته ويخشونه او دا به یریدل د الله تعالی نه ولا يخشون احدا الا الله او دی به نه یریدل د هیڅ یو کس نه بغیر د الله نه، د الله نه بغیر به د هیڅ چا پروا هم نه کوله، صرف د الله تعالی د احکام خیال به ساتو. وکفا بالله حسیبا او کافی دی الله تعالی حساب کوونکی. په دې جمله کې هغه خلکو ته زبردست خبرداری دی چې کوم خلکو به نبی علیه السلام باندې اعتراضونه کول او د دین د دشمنۍ کې بعد د اعتراضونو لارې لټول او دا خبرې لږ هوا ورکړې وه چې اله د انګور سره نکاح وشو، د زوی د ښځې سره نکاح وشو او دا ولې وشو او دا به یې نه کولی د څه ضرورت. نو هغه اعتراض کوونکو دپاره الله تعالی وایي وکفا بالله حسیبا او کافي دی الله تعالی حساب کوونکی. د دغه اعتراضیانو سره الله تعالی پورا د حساب سره وکړي، یعنی جرم یې زیات دی. نبی علیه السلام به یې دردمن کړی، مسلمانان به یې خفه کړي، ډېرې بدګمانۍ به یې رابر سره کړي، جرم یې خو ډېر غټ دی. خو زه د دغې دپاره الله تعالی پوره د الله بس حساب وکړي، د الله تعالی حساب کافي دی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. دی آیات کې د هغه سوالونو جوابونه دي، د هغه اعتراضونو چې په نبي علیه السلام باندې را روان د دغه اعتراضونو تفصیلي جوابات ذکر کیږي. یو اعتراض د مشرکانو طرف نه دا و چې نبی علیه السلام د زید بن حارثه پلار دی او چې دی پلار دی نو د هغې زنانه د ننګور ولې ورسره نکاح کړې، دا خو نه کېږي، ننګور څخه خو نکاح نه کېږي، دا خو اتفاقي به سره د مخکې را روانه ده. دې ځکه کې جواب وایي چې داسې نه ده. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نه دی محمد صلی الله علیه وسلم پلار د یو کس د نارینه ستاسو نه. په نارینهو کې دا د هېچ چا پلار نه دی. رجال دا جمع د رجل، رجل سړي ته وایي او سړی هغه چا ته وایي چې نارینه یې بلوغ ته رسېدلی. نو په دې کې ماشومان خارج شو چې ماشومان هغې ذکر پکې رانغی، د ماشومانو پلار دی خو د بالغو نارینهو پلار نه دی. او دغه شانته کې زنانه پکې هم په دې نفي کې زنانه هم داخلي نه دي، ځکه چې نبي علیه السلام لوڼه لرلې، واده شوي وي، بچي لرل، د یوې پکې بچي شته دی کافي حده پورې سلسله نسب موجود دی. نو معلومیږي دا چې د هغې نفي نه ده شوي. نبي علیه السلام بالغې لوڼه لرلې او دغه شان نابالغه هلکان یې هم لرل چې وفات شوي، لیکن په نارینهو کې بالغه سړو کې د چا پلار نه دی. نو د زید بن حارثه خبره شوله، زید بن حارثه د نبی علیه السلام زوی نه دی، هسې متبنا باندې څوک زوی کېږي نه، دا زوی نه دی. نو چې زوی نه دی نو هلته کې شرعي مسله په خپل ځای باندې قایم ده او د شرعي مسالې مخالفت د سره شوی نه دی. نو دا اولني د مشرکانو جواب چې دوی وایي چې د انګور سره نکاح شوی دی، زوی ښځه ده. الله وایي په نارینهو کې نبي علیه السلام د هېچا پلار هم نه دی، نو زید بن حارثه پلار هم نه دی، انګور یې د کوم ځای کې نه شوله. دویم اعتراض په دې کې دا دی چې زه ټیک شو نبی علیه السلام نه زید بن حارثه پلار نه دی او دغه زنانه څخه نکاح کول جایز و، ټیک ده، لیکن خلکو اعتراضونه خو کول که نو بدګمانۍ خو موجود دي که نو او مخالفین له خو د اعتراض موقع په لاس ورله که نو بیا به هم نه کول، اعتراض نه مې ځان بچ کړی وی. نو الله تعالی وایي چې ولکن رسول الله، لیکن دا نبی علیه السلام د الله پیغمبر دی او چې د الله پیغمبر دی د الله تعالی احکام به خلکو ته رسوي. د الله تعالی په احکامو کې دا مسله هم ده چې د متبنا د زنانه سره نکاح کیږي
او خلک چې د حرام وي دا مسله د حرمت مسله نشته دی دا حرام نه دی دا مسله خلکو ته رسول ضروري دي او د دې مسلې د وضاحت لپاره نبی علیه السلام مجبور و چې نکاح وسه کړی دا د عام امت خبره خو نه ده چې اعتراضونه پرې روان دي چې بس اعتراض د میزان بچ کړی وي که اعتراض ځان بچ کړي لویه مسله ډوبېږي خر کېږي او د مسلې د وضاحت لپاره نبی علیه السلام د الله پیغمبر دی نو د ضرورت او مجبوري وجه د مسلې وضاحت یې کړی وي نو ځکه یې ورسره نکاح وکړو چې مسله واضح شي ځکه دا د الله رسول دی درېیم اعتراض پکې دا شو چې زه ټیک شو نبی علیه السلام ضرورت لاره چې نکاح ورسره وکړي ځکه پیغمبر د پیغمبر دا فریضه ده چې شرعي احکام به خلکو ته رسوي او د باطلو رسمونو توړ به کوي دا خو ټیک خبره ده دا مسله موږ منو خو دې نبي علیه السلام به نکاح نه کولی او بل پیغمبر به راغلی وي هغه به دا کار کړی وي بل پیغمبر ته پاتې شوي وي د به نه کولی دا سوال د مخالفینو نه پیدا شو او خوی بد بانه بسیار چا چې خوی خراب یو سره بانی لګي نه خډيري بانی ورسره د دغه اعتراض جواب دې ځګن کې وشو چې کته دا وی چې کته مسالې وضاحت نبی عليه السلام نه کړی بل پیغمبر براغله به غبه کړی نو دغه بل خبره دا بل پیغمبر والا خبره دا ده چې نبی عليه السلام خاتم النبیین اخرنه پیغمبر دی بل پیغمبر راځي نه نو چې نه راځي د مسله بس څوک واضح کوي بل پیغمبر نشته بیا د مخالفینو بل اعتراض دی او بل اعتراض دا ده چې دا چاته پته ولګي بل پیغمبر ناراضي کې دي شکراش نو هغه جواب بده کې وشو چې وکال الله بكل شيء عليما او دی الله تعالی په هر څه باندې خبردار الله ویلي دی چې بل پیغمبر ناراضي الله په هر څه باندې خبر دی دسی وایي چې بدیو کچی آیات کې د مخالفینو د صدور اعتراضونو جوابونه وشو او د ځکه باندې دا غوړي اعتراضونو سلسله د پښو ختم شو الله تعالی فرمایي یا ایها الذين امنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا ای هغه کسانو تاسو ایمان راوړل یادوي الله تعالی لره ډیر زیات یادوي ګوره مخکې د مخالفین د اعتراضونو سلسله وا او دغه شان د کې د باطل رسمونو د توړ مسله وا داغه مخالفینو د اعتراضونو جوابات ذکر شو اوس په متصل ذکر اذکار په اثر هغه ذکر اذکار ډیر کوي نو ذکر اذکار د مخکینی سبقونو سره مناسبت سره رابطه سره خبره ظاهره باندې به جوړه معلومیږي مفسرین وایي چې رابطه ډیر زیات مضبوط شته رابطه دا ده چې مخالفینو چې کوم اعتراضونه کول څلوري اعتراضونه وړاندې ذکر شو دا اعتراضونه ست د پاره کول دي د پاره کول چې خلک خپل دین کې شکمن شي شک پیدا شي یقیني ختم شي او دغه شیطان دې سره بیلاری کوي نه بد خپل کار کې شکمن کینو بیلاری کوي چې کله سړي خپل کار باندې صبر یقیني نشي بیلاری کوي چې کله شک را ولاړ شي بیلاری کوي دا او شک لار در گمراهي اولنې پړوي دې سره دې بیلاری کوي اوس دې ځکه کې دغه د شکونو نه او د شک او د وسوسې د انسان د بچ کولو لپاره بنیادی سبب دا رې سره کله الله تعالی ډیر زیات یادای نو دغه رته شکونه وسوسې نه راځي او چې کله سره اسیناسي نو بس بیا تشکور چې کوم دې تش کندر د پیریانو زګی نه نو هغه ذهن چې فارغ ذهني در شیطانانو جاله شیطانان په ډېری وسوسې اچي کله دین باره کې بدګماني کله خلکو باره کې بدګماني کله د خلکو خلاف سازشونه هغه تخریب کاری د لپاره ترتیبونه په ذهن کې سړی نیسي خو بیا فارغ نه پاتې کی مسلسل لګي شیطان کار دا چې فارغ ذهن سریبو د پریدینو چې کوم ځکه فارغ ذهن ته ملاويږي نو د مصرف کوي خپل کار پکې جاری ساتي نو د شکرون د وسوسو د ختمولو لپاره بنیادی سبب چې کوم دی الله تعالی یادول الله تعالی یادول په درې طریقو باندې پزړه کې یادول د یو طریقه ذکر قلبي او ته ویل کېږي په جبه سره یادول تسبیحات بیانول د دویمه طریقه ده عملا یادول سړی پاس کې منځ کوي روزه ده درس او تدریس کې ده خطابت کې ده واعظ نصیحت کې ده کتابونو لیکلو کې ده او دغه شان د دین څومره پلای کارونه د الله تعالی په لار کې قربانیان کوي جهادونه کوي د کافرانو سره نو دې د ذکر عملی وای دا عملا په ذکر کې لګیاله چې ګره دا ټول درې وان راځي شي قلبي لسانی عملی د خو ډیر زیات خون پیدا کی او چې کله به دې کې یو امینو دا په ذکر کې لګیاله به ذکر نه ده او چې کله سره په ذکر کې لګیای په کار کې لګیای نو بیا د شیطانی وسوسو ته نه جوړي هغه ته فارغ نه شیطان هغه ځکه باندې حمله نشي کولای کوم ځګنو کې چې د الله تعالی نوم یادېږي نو دا د وسوسو د ټول لپاره دغه وسوسو د بچ کېدو نه د بچ کېدو لپاره یو مستقله نسخه ذکر شو نو مناسبت قوی ده وسبحوه بكره واسویلا او تسبیحات بیانوي د الله تعالی بکرتن په سحر کې او اسویلا په بیګا کې
تسبیحات چې کوم دي د الله تعالی نه مذموم صفات منفي کول، د کمزوري والا صفات د الله نه منفي کول، چې یاره په الله تعالی مرګ ناراضي، الله تعالی لره خوب ناراضي، الله تعالی بچا باندې ظلم نه کوي، الله تعالی د چا عمل نه ضایع کوي. نو دغه مذموم صفات منفي کول د تسبیح او کامل صفات الله تعالی د لپاره ثابتول د حمد دی. لکه ته وایې چې الله تعالی همیشه دی، همیشه به مثبت صفاتونه راوړي. الله تعالی ټول مخلوق له رزق ورکوونکی دی، بخښونکی دی، مهربان دی، د هر چا عمل قدر کوونکی دی. دا مثبت صفات چې کله ذکر کیم د په حمد کې داخل دي، دا قسم د حمد دی. د ذکر کې تسبیح ذکر دی چې وسبحوه، تاسو د الله تعالی تسبیح بیانوي او مذموم صفات د الله تعالی نه منفي کوي، لري کوي. بکرته و اسویله په سحر او بیګا کې، سحر او بیګا د دې دوه وختونو ډیر غټ فضایل دي. مازیګر مانځنه واله د ماخامه پوری اغوستانه پوری او سحر چې کله موږ وکي پارز وش د غینه نو خاطه پوری د ډیر د برکت ټیمونه دي. پدې کې د کېدل چې کوم د غفلت علامه ده. پدې کې اعمال هغه درجات او د هغه فضیلت ډیر زیات دي په نسبت د نور وختونو باندې. نو دې وختونو د فضیلت په خاطر معنی د دوه وختونو په خصوصیت سره ذکر شو. دا معنی نه د سحر ذکر کوي او مازیګر چې بیا بخوام ورنشي، دا مطلب نه دی، بلکې په دې وختونو کې ډېر اهتمام کوي. دا اهتمام خبر دی چې وختونو به ذکر شو. د ځینې علماء قول دا دی چې بکره سحر ته وي، اسویل بیګا ته وي. د دې معنی دا د سحر او بیګا تاسو د الله تعالی ذکر کوي. نو سحر دا ورځ شو، بیګا د شپه شو، یعنی شپه ورځ د الله ذکر کوي، غافل نشي. نو دا دغه و اشاره شو د دوام د ذکر د مستقیل ذکر کوي، همیشواله په وکی. هو الذي يصلي عليكم، دا هغه الله دی چې رحمتونه لګي په تاسو باندې. د دې آیت د مخکینی سره ربط هم او مناسبت هم په دې طریقه باندې دی چې تاسو د الله تعالی ذکر کوئ، تسبیح بیانوي، سحر او بیګا بیانوي، ډیر زیات بیانوي، ولی بیانوي، زکی بیانوي چې کم چا تسبیح او ذکر تاسو کوئ د غزار ډیر لوی دی، په تاسو باندې ډیر زیات احسانات په دې وجه باندې کوي. نو هغه نو وجه شو د مخکینی لپاره علت شو، تاسو د ذکر او د تسبیحاتو لپاره بنیادی سبب ذکر کیږي چې دا ولی کوي څه جوړ شوی دی. نو ذکر کوي چې هو الذی، د هغه الله دی، معمولی ذات نه دی، مخلوق ونته ذات نه دی، د خالق ته لوی ذات دی. د هغه ذات یصلی علیکم چې رحمت لګي پتا سبحان. صلات یصلی د دې مصدر صلات راځي. صلات چې کله نسبت الله تعالی ته وکړي په معنا د مهرباني سره راځي، مهرباني، رحمت، عنایت د معنا راځي. چې کله د دې نسبت فرشتو ته وشي نو بیا معنا د استغفار. چې کله فرشتي یصلی الملائکه فرشتي درود وایي نو معنا دا د فرشتي تاسو ته د بار استغفار غواړي، بخنه دعاګانې درل غواړي. او چې کله دې نسبت انسانانو ته وشي نو بیا په معنا د دعا سره راځي چې د انسانان دعاګانې غواړي. چې کله دې نسبت چې کوم د نور مخلوقات ته وشي، مرغان او باقی نور مخلوقات چې باقی مخلوقات یصلی نو بیا په معنا د تسبیح او تحلیل سره راځي چې د مخلوقات د الله تعالی تسبیح بیانوي، د الله تعالی توحید بیانوي، دا مطلب راځي. د ذکر کې د یصلی نسبت الله تعالی ته شوی دی او ملائکه ته شوی دی. نو بیا دا معنی جوړیږي چې هو الذی، الله هغه ذات یصلی علیکم چې رحمت لګي په تاسو باندې، او ملائکته او فرشتي استغفار غواړي تاسو ته پاره. دغه الله تعالی فرشتي تاسو ته پاره استغفار غواړي. نو د دې یو یادار چې دا آیات چې کوم دی د مخکینی د لپاره علت او سبب شو چې تسبیحات ولې وایي دی وجنه وایي، او یا دا ثمره د ذکر ده. ثمره مطلب دا چې تاسو د تسبیحات او ذکر ولې کوي، تاسو داسې څه د لپاره کو پیدا به صحیح، انجام به صحیح. انجام یې دا دی چې کله تاسو ذکر اذکار شروع کړو، تاسو عملاً هم په ذکر کې وایي او قولاً هم په ذکر کې وایي، قلباً هم په ذکر کې لګیا شولای او د الله تعالی سره رابطه مضبوطه شوله. نو د دې ټیم نه الله تعالی په تاسو باندې رحمتونه نازلول شروع کی او قهر غضب به ختمېدو باندې، او بیا به دغه نوروز ته الله نتیجه پیدا شي چې فرشتي به هم تاسو د لپاره استغفار شروع کی. فرشتو دعاګانې خامخا قبلېږي چې هغه طرفه رب بخښنه غواړي، خامخا به الله بخي معاف کوي بدی. نو چې کله الله معاف کړي او فرشتو دعا وغوښتله او الله تعالی په خپل رحمت نازل کړي نو صادق کامیابۍ لارې کولاو شوې، اوس به د مشکلات ختمېږي. نو دا ثمره د ذکر شو. لیخرجکم، دې دپاره چې وباسي تاسو من الظلمات الی النور، د تیارونه، لیخرجکم دې دپاره تاسو وباسي من الظلمات د تیارونه الی النور، رڼا ته. تیارونه مراد جهالت، کفر، شکونه، وسوسې، دا ظلمات تیاری دي.
او د مقابل کې کلک عقیده کلک ایمان کلک دین کلک عمل یقین سره نو دا رڼا ده شک او جهالت دا تیری دي چې کله تاسو الله تعالی پوره تابعداري شروع کړله او تاسو د الله تعالی فرایض پوره کوئ د الله تعالی تسبیحات بیانوئ په ځل کې الله تعالی حاضر د الله تعالی یې غالب ده نو دین وروسته الله تعالی تاسو ټول شکونه لار په خپل باندې ختم کړي شکونه په خپل ختم شي او تاسو یقین به ورځ په ورځ په مثبتې دلو باندې شي لکه څنګه چې نور آیاتونو کې تصدیق د من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا سو زمون طرف ته کوشش کوي الله موږ ته خپل لارې خایو د سینې پریږدو هغه ته الله تعالی یو ځګین یو سبب جوړایي او د کلک ایمان او کلک عقیده طرف ته نسبت کی سفر شروع کی خو چې کوم کس کوشش نه کوي نو بیا خو جدا خبره ده نو دغه اذکار او فائدہ ودا شي په اخره کې چې تاسو بر جهالت او د شکونو د تیارونو وباسي رڼا طرف یقین طرف ته مبوزي وکانه او دی الله تعالی بالمؤمنین رحیمه په مؤمنانو باندې رحم کوي